وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتوسدوا القرآن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. گرانو محترم حاضرین و مسلمانان ورونو، دنیا کی ہر څوک ځان له خوشحالي غواړي او خوشحالي د هر چا خوښه وي، خو خوشحالي هغه ده چې هغه نن هم خوشحالي وي او سبا هم خوشحالي وي او بیا بل ورځ هم خوشحالي وي. هغه بس خوشحالي وي چې نن خوشحالي وي او ورپسې په زرګاو غمونه وي، بیا ورپسې غمونه وي، مصیبتونه وي. خوشحالي هغه خوشحالي ده چې هغه په دنیا کې هم خوشحالي ده، په قبر کې هم خوشحالي ده او په قیامت کې آخرت کې هم خوشحالي ده. هغه د الله تعالی د دین او د الله رب العزت د کتاب خوشحالي ده. تاسو ډیر بختور یې چې د الله تعالی د کتاب خدمت تاسو په جمعات کې هغه کیږي او تاسو معشومان او دارنګ زنانا دا غینه فائدہ اخلي. الله تعالی دی داس مجالس او داس مواقع او داس ماحولونه زمنګا استاسو په کلو پالاقو کې عام کی چې څومره قرآن کریم زیاتیږي نو دومره با په من کې دین زیاتیږي او دوره به منګه الله ته نزدیک کیږو، او چې څومره د قرآن مجید تعلق زمون کمیږي نو دومره با دین سره تعلق زمون کمیږي او دومره با د الله تعالی نه منګه لري کیږو. قرآن کریم د الله کلام دی. قرآن کریم چې دی نو دا د الله تعالی کلام دی. دا ډېره لویه خبره ده خو په دې باندې موږ سوچ نه دی کړی. دا د الله کلام دی. کلام چې وي نو دا د بنده ترجمانی منګ او تاسو بندګانو کې د یو سړي د خبرونه د هغه صفاتونه او د هغه وزن معلومو. چې څوک زمونږ او تاسو منس کې خبرې وکړي نو یو هوښیار سړی او د طول سړی هغه د هغه خبرې وتلی و یاره دا سوره اوبو کې دی او د کم طرف ته روان دی د هغې خبرونه هغه کس متکلم معلوموي. متکلم معلوموي. شیخ سعدی گلستان کی یو خپل حالت ذکر کړی دی په انسان حالات راځي نو ما یو پیره داسې سوچ کو
د ژوند ته او زندګۍ ته او آخرت ته دا سوچ ښه شی دی که نه. الله دې موږ له توفیق راکړي چې سړی داسې کله کله لږ غونده کې سوچ وکړي چې زه به مرمه. یو خو دا دی چې بل به څوک مري که نه، دا خو ټول خلک مني، خو دا خپل مرګ منل لږ ګران کار دی. دا موږ تقریبا ټول منو چې پلانکې به مري او پلانکې به خدای ته ودرېږي نه، خو لکه دې ته موږ سوچ نه دی کړی چې زه به هم مرم او زه به هم خدای ته څه کېږم. دا سوچ ډیر ضروری دی. نبی علیہ السلام د دې سوچ ترغیب ورکړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي اکثروا ذکر هاضم اللذات. د خولې هغه خوند چې خرابوي او لذتونه ماتوي نو داسې لږ ډېر ډېر یادوي. صحابه کرامو فرمایل یا کم یو څیز دی چې د خولې خوند خرابوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مرګ دی چې پر اختیا غونته سړی یاد کی او داسې ځان لږ سات پرس کی چې زه مړ یم او زما جنازه روانه ده او اوس په فرشتي راځي او زما نه به تپوس کوي چې من ربک. نو بیا لږ غونته کې سړي ته پته لګي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي وی موتو قبل ان تموتو، لږ د مرګ نه مخکې مړه شئ، یعنی د مرګ نه مخکې ځان لږ مړ حساب کا. د مرګ نه مخکې ځان لږ مړ څه کا. نو د زړه والا خلک چې وي، زړه والا پېژنئ، الله خوشحاله کا. یو زړه والا داسې چې په مخلوق کې زړه بایللی، په هلکانو او په جینکو باندې، دا خو ختم دی، د زړه نشته. زړه والا هغه دی چې هغه الله طرف ته توجه کړی وي او د هغه زړه چې کم کار له پیدا دی هغه کوي، هغه کوي، هغې ته د زړه والا وایي. رونو چې سترګې لیدل نه کوي نو ړندې نه وي. زما څنګه ستاسو ژبه یو شانتې ده، سواتیانو سوابیوالو ګوره دومره فرق نشته، پښتو ده. صحیح ده که نه؟ دا غوږ چې اورېدل نه کوي نو څه ورته وایي؟ کوڼ. لاس چې نیول نه کوي نو څه ورته وایي؟ شل. یعنی کم اندام چې کم کار له پیدا دی او هغه کار نه کوي نو مفلوج دی که نه؟ څه دی؟ مړ دی. هغه څه شی دی؟ مړ دی. ورونو دا زړه یو کار له پیدا دی، دا زړه نه دی، دا یو کار له څه دی؟ پیدا دی. که چېرته په زړه کې هغه کار نه وي نو دا زړه مړ دی. هغه کار کم یو دی؟ دا زړه د الله معرفت، د الله محبت، د الله شوق له پیدا دی. که کم زړه کې د الله رب العزت طرف ته شوق نه وي نو دا د زړه بیمار دی. ښه څه بیمار دی؟ دا د زړه بیمار دی. د زړه بیمار دی، ناجوړه دی. فی قلوبهم مرضون چرته دی قرآن مجید کې شته. دېرشتمه که څلېرویشتمه سپاره کې دی که نه؟ وایه بندګانو دا قرآن کله کله رالی تلاوت کوئ. مصیبت دا دی چې فیسبوک رالی، واټساپ رالی او موبایل رالی، د تلاوت او د ذکر شرح ډیره کمه شوه. کمه خو به مې دا ویلي ځکه چې کېدی شي څه تبلیغیان وروڼه یا یو څو طالبان سهار تلاوت کوي، دا کمه ځکه ومه. عوامو کې ختمه ده، عوامو کې څه ده؟ ډیره د افسوس خبره ده رونو. پخوا چې زه وامه نو بد ښکارم، نه پخوا ټکې چې زه وام نو بد ښکارم، ځکه زه پخوانی نه یم. لږ وخت مخکې، لږ وخت مخکې زما والد صاحب د خدای وبخي امی زمیدارو، خو چې سحر به کم تن تلاوت نه و کړی، سبق به نه ویلی، نو کور یې دا ویلي و چې کم کس سحر تلاوت نه کړی نو د ده چای نشته، د چای کټ ته دی به چای نه څکي. چې سحر موس پسې ما نه لیدلی او ما لیدلی نه چې د تلاوت کړی دی. وی تلاوت به هم کوي او زه به یې وینم هم ما سره حاضري لګوي.
وی چې دای نی کړي وی دته چې کمندونو چای باندې ملاویږي زمونږ د ټولو مشر قاضي شمس الدین صاحب رحمه الله تعالی هغه یو شاګرد دی زمونږ په کلي کې لوی عالم دی الله دې ښه ساتي هغه وی ما د قاضي صاحب نه تپوس وکړو د شیخ القرآن رحمه الله د پنځپیر ملګری و وی ما ته تپوس وکړو چې حضرت تا قرآن په څو وخت یاد کړی دی قرآن دې څومره موده کې یاد کړی دی وی هغه داسې مسکی شو وی ما ته وویل چې زمونږ په کور کې د تلاوت ماحول و سهار به ټولو خلکو څه کوو تلاوت کوو او یا بجې چې وو نو هغه به ټولو نگرانی کوله چې چا به تلاوت نو کړی نو هغه به پاسو تلاوت ته به کېنو وی زه هلک ماشومانو له خوب ډېر ورځي انو زه به کله د چا شاته کېدم کله به د چا شاته کېدم چې زه پټ شم څه شمه خو یې ماحول د تلاوت و نو خوب به پکې ډېر نه کېدو نو وی سنتے سنتے یاد ہو گیا سنتے سنتے اما یاد کرے نه یاد شوه دی راته اما ته قرآن یاد شوه دی د تلاوت ډیر برکات تیرونو تلاوت ډیر برکات تی په زندګۍ کې نو تلاوت پکار دی ښا نو فیسبوک او ټیسبوک فلمونو ډرامو او اوس خو پکې د ثواب په نیت هم ډرامې ګوري لګا د جهاد په نیت څه ګوري ډرامې ګوري توبه الله زماري توبه توبه مخکې میچونه د نیت په نیت د جهاد کېدل انډیا او پاکستان میچ ته وای دا څه شی دی جهاد دی یاره عجیبه ونته کې کار دی کله وټونه د جهاد په نیت کېږي الله دې معافي کوي عجیبه ونته کې دا جهاد دې سم د لوبو ګوډاګې جوړ کړی دا دومره آسان کار دی سو دا دې له راوړو لګ احساس پکار دی نمایدی سیزونو د تلاوت هغه ماحول ختم دا تلاوت چې دی نو دا پکار دی لومبۍ سپاره کې لومبۍ پاڼه کې دي چې فی قلوبهم مرض ډېر لري نه دي لومبۍ سپاره کې دي فی قلوبهم مرض کم زړه چې الله نه غواړي زما خبرو ته فکر کوئ کم زړه چې الله نه غواړي او الله رب العزت طرف ته پکې شوق نوي دا الله رب العزت طرف ته پکې شوق نوي هغه زړه ناجوړه دی هغه له علاج پکار دی خدا به کم ځای کې کیږي دا به د شفا په کتاب باندې کیږي د دې خپل دارو دی کنه دا به دغه نه کیږي چې ته به هارت سپیشلیست ته لاړ شي او د زړه ډاکټر له به لاړ شي د دې ډاکټران د قرآن علما دي د قرآن کریم علما د قرآن نه ور دې علاج کیږي زړه والدی ته ویل کیږي چې دا هغه زړه همتن متوجه چاته وي الله رب العزت ته متوجه وي چې مخلوق ته بنگلو ته موټرو ته او دارنګ خکولی پایمخو الکانو ته جنکو ته یا فلمونو ډرامو ته یا ډالرو روپو ته دې ته متوجه وي دا زړه نه دی نو داسې زړه خو د غویم دی ول یار ما بده خبرو داسې زړه چې دی کنه دا د غوښې دا لوتړه دا د غویم ده د هغې ښکلي واښه خوښي مزېدار واښه خوښي او ښکلې تش بوس خوري تش بوس ته واچوه په اخور کې غویي ته دوسه به لرې شه سړي تش بوس زه خورم راوړه ما ته پسې واچوه هغه ته به پې هم تبې کوې هغه هم تش بوس نه خوري په دې هغه هم پوهېږي د دنیا په ښکلو ښکلو څیزونو خر هم پوهېږي چې دا دي زړه واله دې ته وایي چې هغه زړه چا ته متوجه کړی وي شیخ سعدي وایي صاحب دلا نه دادند دل با پوست نه دادند صاحب دلا دل با پوست نه دادند صاحب دلا دل با پوست گرداد بے مغزست و گوست وی نه دادند صاحب دلا دل با پوست چې زړه واله وي نو هغه په ظاهري حسن باندې دوکه کیږي نه هغه ظاهر زړه باندې ظاهر حسن باندې
او پدی ظاهری دنیا باندې زړه نه بایلی گر ابله داد بے مغزو گوست کچرته یو کم عقل داسیو کی نو دا غد سر مازغه نشتا او غوی دی انسان نه دی نو صاحب دل هغه دی چې دا غزړه چاته متوجي وي الله ته متوجي وي نو زړه واله چې وي نو کله کله کینی کله کله څه شي الله دې زمون په 24 غنټې زندګۍ کې د الله د پاره ځان لږه کې ناستا قبول کړي او الله دې موږ ته نصیب کړي د دینه موږ خالی یو خپکیږي ما چې موبایل راغله وسو کې आवाज نه په خوا به چې ملمت وي خپکیږه ما یو شل منټه انتظار وکا هغه پرې دا شل منټه نه 2 غنټې خو کوم زما سره فیسبوک شته هغه ناس دي ځان لګي چې تراش ها تراله الله دې خوشاله کړي که کلندر دی هغه د اوسګار که امرودو گاډای والا دی پرونی وځای کې مونږ نه دغه وغست وګای ته تلی اوس شیزو ما غسته داسي انو زلاړه ما دکان خواته هغه ځان لګیاو غریب چې کمندونو فیسبوک کې کاو کما ځان لچ تا غسیز را غسته څه پروا نه و د مې رورې ما لک ټیم را لراږي مې اصل کې نوان په کار دی خا لکه تی چې د خوب را پاسه بیغمه رونو وسو کی आवाज نه کینی आवाज وسروم شیطان نه او په بلستان کې دور ایمان الله دې موږ ته ایمان نصیب کی هغه ایمان چې سړی بلستان کې د ګنا نه وساتي په بلستان کې جنکه د الکانو سره خبرې کوي په بلستان کې الکان فلمونه ګوري دا ولي دا زمونږ هغه ایمان شویلا ایمان شوه نه دی لږ تکي په دې 24 غنټې کې یو نیم نه وامه لکه نیمه غنټه هم څه شي 30 منټ دا دومره پکار دي چې سړی لږ تکي الله سره یوازې شي او لږ سره خپل خبرې وکړي په دې نیمه غنټه دا به زمونږ ټوله زندگی بدله کړي ښا ټوله زندگی به زمونږ بدله کړي خو که موږ داسې وکړل منگ له جلوت مزه راکوي ګڼه منگ له مزه راکوي چې ناست یو ګپونه لګي او شپونه لګي او خوبلي دا منگ له مزه راکوي که مولیانی که طالبانی که عوامی دا وله مزه ورکوي په ځان لځای کې الله یادول توبه دا ډېر ګران کار دی څوک ویني نه سړی نو څوک ویني نه که نه نمبر خو نه جوړېږي موږ خو خدای ته نه جوړو بل چاته یې جوړو مسئله دا ده مونږ ته ځان لځای کې 2 رکعات هم ډېر ګران کار دی د قرآن مجید کې چې ته یخشون ربهم بالغیب هم راغلی دی شته که نه دا هم تلاوت سره تعلق لري یخشون ربهم بالغیب د دې معنی یوه دا ده چې په ځان لځای کې د خدای نه یېرېږي ځان لځای کې د خدای نه یو ډېر ګران کار دی په خدای داسې ایمان غواړي لکه د یوسف علیه السلام ایمان ښه پزان لزای کی چې سړی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه هغه سړی به د عرش د سوري د لاندې چې پزان له کوټه کې یوازې ځای کې الله یاد کو او د سترګو نه د ملغلرو په شانتي اوښ کې را روانې شوې او په دې انګورالې دکه سړی چې دی نو دا به د الله د عرش د سوري د لاندې الله دې موږ ته نصیب کړي هسې خبرو کې خبره راله شیخ سعدي رحمه الله تعالی هغه یو ورځ ځان لځای کې سوچ کو چې دا دنیا څه شی دی لکه داسې دي او دا به نن به نیم او بل ورځ به مړیم او دا به یې خپل مرګ ته او حالاتو ته او الله ته او درېدلو ته دې ته یې سوچ وکړو دې ته یې سوچ وکړو امام زاهبي ذکر کوي والله لو علم الانام لما خلقوا لما هجعوا وناموا قسم په خدای کې خلکو ته پته وي چې موږ سره پیدا شوي یو لما هجعوا وناموا دی به ډډې نه وې لګولې او دی به اوده شوي نه دی به اوده شوي نه چې سره روان دي
شیخ سعدی وی چې دې ته مې سوچ وکړو وی بس مې وی چې چا سره به خبرې نه کوم ځان له به ناستم ذکر اذکار عبادت دوا الله رضا کوم بس چا سره به ګوپ نه کوم بس مې چې نه کوم خبرې کلک عزم نه وکړو چې چا سره خبرې و یو یاره بې تکلفه ملګری مې راغی زوړ ساتي ملګری راپسې راغی یاره زوړ ملګری مې و انډیوال مې هغه راپسې راغی وی خبر راته کوي ما خو وی چې نوې سوګند مې کړی دی خبرې چته وی خبرې مې نه کولې دی کله د یو طرفه کېږي کله د بل طرفه کېږي چا ورته وی چې سادي قسم خوړلی دی چې چا سره خبرې نه کوي هغه ملګری هم بې تکلف او هغې ما هم قسم کړی چې دنه به زه خبرې وباسم د ده زه نه به څه وباسم خبرې وباسم شیخ سادي وی لګیا وی گویا کې داسې راته وویل چې زبا در دهان خیرتمند چیست زبا در دهان خیرتمند چیست کلید در گنج صاحب هنر بیا ملګری راته وی چې دا جبا د هوښیار سړي بدن کې څه حیثیت لري یو سړی دی صاحب کمال دی ډېر د کمال والا دی او دا هغه کمالونه دي په زړه کې پراته دي د هغې کنجي چې ده نو هغه جبه ده جبه څه شی ده وی چو در بست باشد چی دانت کسے چو در بست باشد چی دانت کسے کہ جوہر پروش است یا پیلور پیچھے ہر کلا ور تڑلوی د دکان ور تجرنده لگی دلی دا نو چاہتا سبتا لگی چی دا دا ملغلرو دکان دے کہ دا بیلورو دا شنولو دکان دے پتا لگی نو اس سادی تو ہوئی کتا کی ډیر کمالات موجود دی خو چې خوله دې نه ده برسیره کړې او ژبه دې نه ده رایستلې نو ستا د کمال نه څوک خبرېږي نه نو کلام د متکلم ترجمانی خبره زمونږ دې ده نه شروع شو کلام د متکلم سوي ترجمانی کلام د متکلم څه کوي د کلام د وجې نه د سړي شوق پیدا کیږي چې متکلم می ولیده صحیح ده کنه د یو هسته شوق پیدا شوی شته چرته کې د یو هسته شوق پیدا شوی الله سره لګي خبرې وکړي نو الله ته سوال وکړو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارینی انظر الیکا اللہ احسان دیرا باندے کڑے ربی وزما محسن ذاتا ربی کی موسیٰ خپل تاریخ تا اشارہ کئی دا خدا سے ٹکے نہ یار ربی کی موسیٰ خپل تاریخ تا اشارہ کئی دا مور دا غیگی نہ دی فرعون کا ربوتلم دا فرعون دا کور نہ دی مور لراؤستم فرعون کرد الویکرم بیاد مدین تبوتلم بیاد مدین نراؤستم فرعون تدرا بانی بیانون اکرل سلویخ کالم دعوت اچلاو دی حد تراو رسیدلم چه فرعون تباو برباد شو او زمال دی زان لحکومت او زان لقوم راکو او اس راغلیم دیلا چه قوم لقانون وڑما ٹھیک ده کنا مخی دی فرعون دان در دلان دیو نو غلامانو اس آزاد شو نو زاغی لیو قانون وڑما ذکر چه سو پوری سڑے دا چا دا قانون دلان دی نو اگر که خپل کور کی اسی گی خو غلام دی یرا تازو ما بده خبرو جو نو خود پختو خبرو یارتا لکو سیو سڑے دا خپل کور کی دا گاونڈی مانی نو خلق سوئی لرکا مڑا دا خپل کور کی سنشتے اختیار نشتے نو چې کلم سړی په خپله خاوروي خپله څه وي خاوروي خو قانون چې کله د غیر څه کوي چلی نو دی غلام دی څه شی دی غلام دی ځکه چې لاسی بابا ویلی وی نشد ای ملک از افرنگ آزاد نشد ای ملک از افرنگ آزاد قانون و هنوز اینجا افرنگ است
وی دا ملک د فرنگین آزاد شوه نه دی زکه دلته لا قانون تر اوسه د فرنگیانو دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی قوم د فرعون آزاد شو دشمن تباہ شو اوس ولا الله خپل قانون پکار دی ستا بندگان نی تو ولا قانون نو ربی الله په ما دی احسان مخکم کړو چې خبرې دې را سره وکړي بیا دې مرابانه احسان وکړو خبرې دې را سره وکړي اوس دې یو احسان ته مداریم او سوال کوما چې ارینی انظر الیکا یو جلک ارینی یو جلک انظر الیکا ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں ولی الله سره خبرې کړې وي دا خبرونه شوق پیدا شو چې ماسو کولیدلې الله رب العزت می ولیدلې وګدا واقعا خو بیا د موسی شوق او د موسی سوال الله رب العزت په سبا باندې پورا کو استاسو فکر نه یار وی یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین عملی و تو خودل چه اے موسیٰ دی کائنات کی زما د برداشت طاقت نشتا زکا دیلا د خلود پا جامع بانی ملبوس شوی نوی دی تلا جامع د بقا غستول شوی ندا نو دا کائنات ما برداشت کولے دا کائنات ما نشی برداشت کولے غر تا یو لگا توجہ اکڑا او غر دڑی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش شو موسیٰ علیہ السلام شو بے ہوش شو نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ خود اللہ چی دی دنیا کی ما سوک لیدلے ما سوک لیدلے نشی البتا فکر کوئی البتا زمان دیدار تندما تولغواری زمان دیدار تندما تولغواری نو فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین تورات والا او د دې قدر کوا دال ولا او عملی کوي نو زمان دیدار شوق پرسشي ورشوي فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین قرآن کریم دا چا کلام نے دا اللہ کلام نے او کلام دا متکلم سکی ترجمانی کی دا دی قرآن کریم تا کلام اللہ وی دی قرآن کریم تا آیات اللہ وی سوتو وی آیات اللہ وی آیت مانا نخی او علامی آیات اللہ دا دی ہر آیت دا اللہ ترجمان دے دا سڑے چا تراکاگی اللہ تراکاگی او دی دعوایا وی در سخن مخفی منم چوبوه گل در برگ گل ہر کی دیدن میل دارت در سخن بیند مرا وی در سخن مخفی منم چوبوه گل در برگ گل پخپلو خبرو کی دا سے پٹیم لکا سنگ چی دا گلابو پا پانو کی بوئی سوی پٹوی نو ہر کی دیدن میل دارت در سخن بیند مرا سوک چی زماد لیدو شوق لری نو ما دے پخپل کلام کی اگوری ما دے پخپل کلام کسی کی اگوری داد اللہ تعالی کلام نے نورونو دیر شوق او دیر محبت سرا دی طرف تا توجہ بکار رکھا دا زمانگا دیر سیاتا کمزوری رکھا دیر کمزوری دا دا مسلمانان نورونو چه منگا خپل اولاد تا دا قرآن کریم تعلیم دیر کم ورکو دیر کم تعلیم ورکو دا قرآن کریم طرف تا منگا ذہنون دا معشومانو ناڑو دا نارینو دا زنانو ذہنونا قرآن طرف تا ناڑو دا دی وجنا زمان پا مزغو کی نور ساغه گلے کیگی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی دا فتح الرحمن پا مقدمہ کی ذکر کئی چه ما دا قرآن کریم ترجمہ اولی کلا قرآن کریم ترجمہ اولی کلا
نو وای دا ترجمه چې دا په ماشومانو باندې خصوصا د حضرت صاحب الفاظ دي چې د مکتب پالکانو باندې سکول والا د سکول والو باندې دا یادول لازمی دي وای چې دا ترجمه د قرآن مجید یاد کی وای چې د دې زړونو ته او د دې مزغو ته د وړوکوالي نه اولنې سیز ورزي چې قرآن ورشي چې اولنې ورزي نو څه ورشي قرآن ورشي چې قراروان وخت کې د په عملی زندګۍ کې روان وي عملی زندګۍ کې مخې ته شي نو د مازغه وسوک د دین نه اړولې نشي ځکه د مازغو کې بس لیکل شوی وي دا الله کتاب لیکل شوی وي ورونو چې موږ په خپل ژبه کې په قرآن مجید باندې پوهیږو نه نو موږ به د دې نه خبر شو چې د قرآن کې څه دي خبرېږو چې د قرآن کې څه دي او نور موږ چې نور کم قبر غاړې ته بیان واورو او یا چرته جمعه کې بیان واورو نو ټول دین موږ ته بیانېږي که یو عیسی بیان شي یو عیسی کله یو مل ترغیب ورشي کله بل ورشي د دین نه موږ پوره خبردار د دې د وجې نه که یو باطل پرست او بېدینه خلک هغوی موږ ته ځینې خبرې وکړي نو موږ ډېر زر دوکه کېږو ډېر زر موږ دوکه کېږو دا ولې ځکه موږ د خپل دین نه مکمل خبردار د خپل دین نه خبردار نه یو د دې وجې نه امام شافعي رحمه الله تعالی فرمایي امام شافعي رحمه الله خپل تلمیذ او خپل شاگرد ربیع ابن سلیمان تا وصیت کئی اوصى الشافعی الى تلمیذه ربیع ابن سلیمان امام شافعی خپل شاگرد تا وصیت کئی وی اذا اردت صلاح نفسك او ابنك او اخيك او من اردت صلاحه فاوزعه في رياض القرآن وی ہر کلا امام شافعی وی توجہ مولی صاحب خبر لگا توجہ کی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وی چکل استا ارادوی چت زان سمول غواړي رونو د ځان د اصلاح فکر ډیر ضروری دی ډیر زیات ضروری دی او دا فکر دی الله موږ سره پیدا کی چې بنده سره د خپل عمل فکری بنده سره د خپل آخرت فکری او بنده سره د خپل اخلاق فکری او د په توجه سره د عالم خبره ووري د درس د قرآن ووري یو تبلیغی رور خبره کوي په توجه سره دی ووري تعلیم کیږي هغه ته کینی د غش بیان کیږي هغه ته کینی تګه غونتی کینی سغون تګه غونتی کینی عالمان ذکر کوي مولانا عبدالحی عارفی رحمه الله تعالی د کراچۍ لوی سړیو د مفتی تقی صاحب مد ظله العالی او د مفتی رفیع صاحب مد ظله العالی د دې پیر دی د دې پیرو او د مفتی شفیع رحمه الله تعالی ملګری داغه ملګری نو په هندستان کې دی یو ځای وو نو یو ورځ دا مولانا عبدالحی صاحب د مفتی شفیع صاحب خواله په هندستان کې راغی نو طالبان عام طور قانون دا دی چې یو عالم مدرسې ته راشي طالبان هم شوق لري چې موږ ته لږ څه وکړي بیان وکړي او د مستازان هم دا شوق چې میلمه راغی د طلباو ته لږ څه وکړي خبرې وکړي د عالم چای ډوډۍ هم دق کوي چېرې دی لږ څه وکړي انا طلبا ورپسې راجمع شو وی حضرت موږ ته لږ خبرې وکړه مولانا عبدالحی صاحب ته وی موږ ته لږ خبرې وکړه مولانا عبدالحی رحمه الله باضابطه عالم نو یو نیک پیرو او د حضرت تانوی رحمه الله خلیفہ نو هغه ورته وی حضرت چې ته یې نو زه خبرې نه کوم چې ته یې نو زه خبرې ستا په مخ کې نه کوم دا لوی ادب دی
مولانا امام عبداللہ ابن مبارک رحمه الله یو مجلس کی سفیان رحمه الله ناستو نو هغه وی نهینا عن التکلم عند المشایخ موږ د بزرګانو په مخ کې د خبرو نه څه شوي یو هغه ورته وی چې ته یې څه خبرې نه کوه هغه ورته وی صحیح ده نو زه دادې لاړم مفتی شفیع رحمه الله ووت داسې او طلباو ته د بیان شروع کو چې څه وخت مناسب خبرې وي هغه وکړي خبرې ته لږ وخت دی چې څه وخت مناسب خبرې وي هغه وکړي چې څنګه طلبا پاسېدل چې وی کتل مفتی شفیع رحمه الله شاته طالبانو کې ناستو شاته ناستو ورته حضرت داسې خبره تا چې ما ته ووایي چې زه لاړم بیا هغه ټایم لاړم بیا رادن نه شو وی دا داسې چلو کو وی زه په خپله د خپل اسلام محتاج یم او زه د عالم او د خلکو خبره د دې دپاره اورم چې الله زما څه وکړي او پته نه لګي چې په کومه خبره د سړي بدلون راځي زړه څه کېږي نو زه په خپله د اسلام محتاج یم نو دا یو لوی فکر پکار دی هر سړی د اصلاح څه دی نو امام شافعي رحمه الله وایي چې کله ځان سمول غواړي اذا اردت صلاح نفسك او صلاح ابنك یا بچے سمول غواړي د بچو د اصلاح فکر ډیر ضروری دی ورونو دا بچی چې دي نو دا د بنده د سر تاج هم دی او دا بنده دوزخ ته هم لړه کوي بچې لوی دولت دی نو د بچو اصلاح ضروری ده او صلاح اخیکا یا ضرور مسلمان اصلاح کوي او من اردت صلاحه یا د چا دین د اصلاح اراده وي نو فاوزعه فی ریاض القرآن د قرآن باغچه کې کېنوه د قرآن باغچه له راوله د قرآن درسونه د قرآن څه ده باغچه ده حدیث ته فضائل اعمال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا چې کله تاسو د جنت په باغچو تیریږئ هغې نه څه ټانګوان مانګوان خورئ وایي د باغچې د ذکر باغچې څه دي د جنت وما ریاض الجنت یا رسول الله د جنت باغچې څه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی حلق الذکر د ذکر حلقی د ذکر حلقو کی قرآن تلگورا هذا ذکر مبارک انزلناه شتے کرنا هذا ذکر مبارک انزلناه دا ذکر دے دا خیر و دا برکت والا اللہ وی ما نازل کرده او انه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم قرآن کریم ذکر دے دا ذکر مطلب سلے یو دا دے چی دی قرآن کی پہر آیت نسوک معلومی گی اللہ معلومی گی دا قرآن کریم حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائیں چی او سڑے پا قرآن کے مصروف ہو قرآن کسو مصروف ہو قرآن کریم وایو زدکوئے او قرآن بلتخو دتا دا نفلی ذکر ٹیم ملاو دا نفلی دوا ٹیم وطا ملاو نشو نو اللہ با دا حاجتونا دا آغا سڑینا خپو رکی چه کم یو چه کم دنو زان لدواگانی غواری دے قرآن کی مصروف دے دا قرآن نا بہترین ذکر بلو یرونو فضائل اعمال کی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی چی یو رکات یو آیات کریمہ چی سڑے زان پی پوئے کی پوئے کی نو یو آیات کریمہ دو سو رکاتو قبول شو نفلو نا بہتر دے سلو رکاتو تعلیم کی با موردی لی خدای بندگانو لگا سی روزہ پکی لگا وی دو خدای بندگان شتے بکی کنشتا یار دا سلو رکاتو قبول شو نفلو نا زیاد ثواب لری سل رکاتا
اول د سل رکعاتو نفلو د ورځې څوک سل رکعاته نفل کولی شي چې ډېر یو هغه ورځ ما حساب کړی و یو ځای کې نو چې ډېر یو سړی لکه د پښتنو خبره چې مصلي لوځوي لکه چې بالکل یو سړی بس دائم الصلات دی د ورځې به ډېر چې وکړي نو څلوېښت رکعاته نفل به وکړي څومره خو د قبلولو ذمواري به له څوک لي مونږ خو څښا ډېرانونه یو حسد نیکای ختمه یا پښتون او حسد نه کول یا الله توبه پښتو سره خو حسد لازم کړی د بل اعظم چې لکه پښتون نی چې گاونډي سره به ضد نه کوي او پښتون نی چې گاونډي سره به حسد نه کوي هغه به مولا نی چې بل مولا سره به حسد نه کوي توبه دا لم خبره نو حسد نبی علیہ السلام وی نیکای دوړه کوي لکه څه کوي غیبت کنزل پیغور دا خو بمن کی نشتا نا نا من خو ہم تو پرشتے ہیں ابھی ابھی آسمان سے اترے ہیں او چې کله را باندې چې ته سخت راشي چې بیماری مونته کې راشي وی پته نه لګي چې کوم ګناه کې کړی ګونو لکه دې بیا داسې پرختې چې د خپل ګناه نه معلوم نه بلای چې کوم ګناه نه په ګناه نه کړی نورونو نفل باو کی سل باو کی خود قبلول ذمواری اغسطل شي او چې یو آیات د قرآن کریم د زدکو صحیح طریقې سره قرآن کریم لفظ د زدکو معنا دی ولا زدکړه په مطلب د ځان سکو پویا کو چې کوم منل ضروری او هغه او منل چې په کوم باندې عمل کولو کفورن لک اقیم الصلاه نو مستودری کا کنه او کنه ټیم پکې ونه په خپل وخت پراشي عمل به بسکی په دې نیت قرآن زدکو نو دا یو آیات د سلو رکعاتو قبول شو نفل نسده ویړیا نه فائدہ ده کنه دا ثوابونه دي کنه دي خو یاره نقد پکې نشته کنه نقد مصیبت خدا دی موږ لکه 50 نقد ملاویدنو ګوره کړي درس کې ځای په دې جمعات کې خان یو 50 چې نقد 50 خو ډیر دی خو چې یو دغه ملاویدنه مټیای دانا جو دغه کې خو خیال نه روزه کې سالم تراو کې یو څه په ختم پښپ باندې جمعه سي دکی صرف د 2 مټیای نه هغه لار رواني رونو زمون اصل ژوند د چا دی د آخرت ته د دې دنیا د اساسونه د دې قران کریم د یو آیت قیمت ادا کولې کدا یو آیات بدل کی تعالی الله ټول دنیا در کی کنا والله چې کمال قران ویلی دی فبذالک فليفرحوا هو خير مما يجمعون نو قرآن ذکر دے پدی اللہ ملاویگی اللہ پی یادیگی اللہ تا پی سڑے نزدیکیگی صحیح دا کنا قرآن ذکر دے یو عالم مطلب ویلے دے وی ذکر سڑے ذکر لادا سی چی یو رزیو کو بیا کال مکوا ولکه دوستان تسبیحات پورا کوي کنه پورا کوي نو تسبیحات تر رزي کوي او رزي او دا پرز موس پسې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ذکر دی کنه نو دا هر وخت کنه دا کله کله نو وانه لذکر لک ولقومک دا استا استاد قام وظیفه دا قران کریم چې ده نو دا استا استاد قام استاد امت وظیفه دا نو دا وظیفه کول غواړي نو دا قرآن سے کول غواړي وظیفه کول غواړي نو اذا اردت صلاحك وصلاح ابنك او صلاح اخيك او من اردت صلاحه فاوزعه في رياض القرآن دے قرآن مجید باغیچه لراولم دا قرآن باغیچه دا قرآن دا درس باغیچه دی کی نوا رونو کې ناستل پکار دي که پکار نه دي ها ټایم نشتا څه نشتا فیسبوک له سوره ټایم نه داسې کسان پکې ما اورېدلي دي وایي د ورځې 6 غنټې زه فیسبوک له ورکوم زما ضروري کارونه دي 6 غنټې زه فیسبوک له ورکوم 6 غنټې مسلمانه ته سوچو کا 6 4 24
24 کې شپږ غنټې د فیسبوک شوې، شپږ غنټې کم از کم د خوب شوې. او چې فیسبوک کم سړی کوي نه شپږ غنټو په خوب باندې بیا نه راګرځي، هغه 8 غنټې یا 10 غنټې پکار دي. بیا هغه مازغه ستړي کیږي، هغه له بیا لګې ډېرې پکار دي. بیا دومره خوب شو نور څه شنو 8 غنټې خو د دکان دي. نو خدای پاک پکې راغی، الله ټیم پکې راغی. نو بیا مونږ وایو یاره پته نه لګي زمونږ په زړه څه تیاره غونډه کېده. تیاره غونډې نه دی، ټول تیاره پکارو د کې تا د رڼا ځای پرېښود کم دی، تا رڼا ورته کم ځای نه راوسته. وروڼو دا قرآن رڼا ده، دې طرف ته لږه توجه پکار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي لا تتوسدوا القرآن، قرآن ته ډډه مه لګوئ، قرآن ته ډډه مه لګوئ. لا تتوسدوا القرآن، قرآن کریم ته ډډه مه لګوئ. داسې به تاسو لیدلي چې قرآن ته داسې ډډه ولګي بالغي کی. وروڼو بالغ ته چې یو سړی داسې ډډه ولګي نو دی مړه بس بله دنیا ته لاړ شي، لکه غافل شي. څه شي؟ غافل شي. نبی علیہ السلام وی لا تتوسدوا القرآن، دو قرآن نہ غفلت مکوئی، قرآن کریم سے غفلت نہیں برتنا. قرآن کریم نہ غفلت مکوئی، مدد زدکڑنا او ندد عملنا او ندد قانوننا او ندد بادشاہ کولنا. قرآن کریم دا غفلت کتاب ندے. اللہ پسپک آیات کری دی آغا خلق چی والذین هم عن آیاتنا غافلون، والذین هم عن آیاتنا غافلون. اللہ دیر پخیات کری دی آغا بختور اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. چی دا قرآن نا غفلت نکی مسلمان دا بختور دے. نن رونو منگا غلط میڈیا انگریز کافر اغیار دا قرآن نا اڑول غواری. زمن پا معاشرہ کی دا قرآن خوان خلق و شرح دیرہ کم دا خپکی گئی ما بدی باندی یوازی دیتا نویل کی گی چی صرف منگ ناظرہ ویلاو بس دے. دا قرآن دان خلقو چی پا قرآن پوئی گی داغی شرح دیرہ کم دا دیرہ کم درونو. الحمدللہ دا قرآن ماحول اللہ تاسو تنصیب کردے او اللہ رب العزت علماء پیدا کردی دی او دا روجہ چی دا نو دا سیزن دا قرآن دے. قرآن سا دے ما دا قرآن سیزن دے او خامخا منگا لکا تبلیغ کی سڑے چلہ لگئی کنا لگئی او چوی لگئی لار شی تیر شی سالوی خرد سا شیرے ڈیری دی سو نا تم را ڈیریم نہیں زر تیری شی لار شی دکا چلم لگوا چی دا اللہ دا دین فکر دا سر پیدا شی قرآن لوم یو چلہ پا کال کی ورکوا. موسیٰ علیہ السلام دا تورات دا پارا چلی لتلے ہو، تورات دا پارا تلے ہو کنا مولیس وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. موسیٰ علیہ السلام دا تورات دا پارا چلہ تیرا کڑیوا اللہ والا تورات ورکو. تو دا قرآن کریم دا پارا یو سلوی خرازی تیرے کا امیم زدہ کولشی ملائم زدہ کولشی نن پنپیر کے درس شروع شدہ خیر سرہ او دارنگی دلتا الحمدللہ علماء کرام درسونا کی مدرسی دی. رونو کشپا بہر نشی کولے وائی معشومان مینی او کنور دا تصوزر دے نو پدی کلی علاقہ کی چکم درسونا کی گی نو 3 گھنٹی او 2 گھنٹی درسی ماغی تا کینا پر ہو جا کے کنا. اللہ دے خوشحالہ کہ کتوائی چھے ما تا کار دے نو گورے دے بانی نخلاسے کہ پا قیامت کے خواہ چھے قبر کے دا توئی چھے دا اللہ کتاب دے زدکڑا ہو کنا حدیثو کے اوگو رشتے بکی دا او دا تپوز دا نو کی چھے دا اللہ کتاب دے زدکڑا ہو کنو دے زدکڑا او تو توئی چھے ما تا کارو او ٹیم راتا نو ملاو شوئے اخلاص بشی پی واللہ کب اخلاص شی پا دے نخلاسے گی. رونو زمان کورونو کی و برکت راشی او زمان پا معاشرہ کی و برکت راشی. اللہ تعالی دی قرآن کریم طرف تا زمان کا توجہ سیوا کی او اللہ رب العزت تی قرآن خوان خلق سیوا کی. اللہ تعالی دی منطولو لا دا قرآن دا زدکولو دا خودلو توفیق را کی. زدکو بکنا انشاءاللہ آسی آدھا خبر ارادہ خود رٹولو دا کنا
اسنه چې لاس اوچت کې چرته ټول اراده ده زتا صلاح اوچت کې چې موږ ته پته ولګي الله دې ټول قبول کړي الله دې ټول قرآن خوانه کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ